بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. د مردانه کمزوري وجوهات باندې نن خبره کول غواړم. د مردانه کمزوري ډیپند کوي چې وجه څه ده کنه. ډیر شی وجه کېدای شي د مردانه کمزوري د میل هارمونز ټسټوسټرون د کمیدو دا هم یو غټه وجه کېدای شي. سټرس هم غټه وجه کېدای شي. بلکې دا او ډیر داسې خلک شته چې هغې د ډیر زیات مسټیبیوشن لکه د هغې نه کار هلي هغه هم د مردانه کمزورۍ شکاري. او دې نه علاوه زیات ملټیپل مطلب سیکشول پارټنر ساتل چې دي که نه دا هم د مردانه کمزورۍ د ټولو نه غټه وجه کېدای شي. صحیح ده. ډایټي او لایف سټایل فیکټر هم شته چې د دې په وجه باندې هم د مردانه کمزورۍ مطلب چې سړی شکار کېږي. نو په هومیوپیتک کې د دې لپاره مختلف میډیسن دي. زه تاسو ته یو 3 میډیسن خو هم شم، خو ښه خبره ده چې په خپل علاقه کې یو قابل هومیوپیتک ډاکټر له لاړ شئ. او 3 میډیسن زه ښیم. یو ډامیانه پکې یو طاقت کې راوالی، یو اسټ پاس پکې یو طاقت کې، او بل چې کوم دی نو اګنس کاس پکې یو طاقت کې. دا 3 میډیسن تاسو استعمالولی شئ. په دواګانو کې مې ساتئ. مننه.